وګوره قصه ده جورید د بني اسرائیلو چې کوم دی یو لوی بزرګ چې کوم دی بني اسرائیلو کې تیر شوی و د جورید باره کې راځي چې د ځان له چې کوم دی یو ګرجه جوړه کړې وه او هغې کې به یې چې کوم دی عبادت کوو روزانه به لګي او د الله تبارک وتعالی عبادت او ذکر به یې چې کوم دی په هغې کې کوو یو ورځ دا چې کوم دی هغه مور ورله د ده ملاقات له د مور چې کوم دی ډېر یاد شوي او ډېرې ورځې شوي وي مور ورسره چې کوم دی ملاقات مې وکړی نو یو ورځ دا مور چې کوم دی ملاقات دپاره ورله په دې وخت کې جورید چې کوم دی هغه ولاړو په مانځه باندې نفل لمونځ یې کوه نو جورید ته مور اواز وکړه چې ای جوریجه ای جوریجه خو جوریج په زړه کې راغله چې الله زه خو اوس تا ته ولاړ یم او دغه رنګه چې کوم دی ستا عبادت چې کوم دی کوم او دلته کې راته یو طرف ته چې کوم دی مور اوازونه کوي نو زه اوس دې مور له چې کوم دی جواب ورکړم مور له ورشم او په دغه رنګه چې کوم دی ستا عبادت وکړم خو به هر حال به هغه خپل مانځه کې چې کوم دی دا جوریج دا ولاړو او خپل عبادت یې کوه د مور چې کوم دی په دغه باندې څه پروا ونه کړله مور یې همدغه رنګه واپس شوله په دویمه ورځ باندې بیا دا مور راغله او بیا چې کوم دی جوریج ته اواز وکړه خو جوریج همدغه رنګه چې کوم دی په مانځه باندې ولاړو نو بیا څه پروا ونه کړله مور یې لاړه واپس بېرته لاړله په درېیمه ورځ باندې دا مور بیا راغله او بیا جوریج همدغه رنګه چې کوم دی په مانځه باندې ولاړ دی نو جوریج ته مور ورته اواز کوي خو جوریج چې کوم دی مور له اواز ورنه کړ دله په کار دا و چې دا مونځ چې کوم دی پرېښی وی او د مور پلار چې کوم دی هغه حکم چې کوم دی منلو هغه واجب دی چې د مور هغه حکم یې منلی وی ورغلی وی چې څه کار دی څه چې کوم دی هغه حکم دی هغه یې کړی وی خو بهرحال بس ده خو چې کوم دی د مور چې کوم دی په خبره باندې څه پروا ونه کړه الله ته ولاړو د الله چې کوم دی عبادت یې کوو هغه یې د مور خبره باندې څه پروا ونه کړله مور یې خفه لاړله چې خفه لاړله الله ته یې سوال وکړو وی الله دا درېیمه ورځ ده چې کوم دی زه راځم او زه دې خپل زوی ته اواز کوم او دا ماله چې کوم دی اواز نه راکوي زما چې کوم دی ما طرف ته توجه نه کوي نو یا الله تر هغه وخته پورې زما دې زوی له چې کوم دی مرګ مه راوستلی کي تر څو پورې چې تا په دنیا کې دته چې کوم دی د زناکارو مخ نه ایښودلی د زناکارو ښځو مخ دې ورته چې کوم دی هغه نه ایښودلی یعنې بدنام کړی دی ني هغه وخته پورې دته مرګ مه راوستلی کي نو د دې جوریج چې کوم ځای کې ګرجه وه په دغه ځای کې چې کوم دی یو شپونکی و هغه به د ورځې ټوله ورځ چې کوم دی ګډې سره ولي او د شپې به چې کوم دی راغی دغلته کې به چې کوم دی شپه یې کوله نو یو بدکاره ښځه وه هغې چې کوم دی د دې شپونکي سره تعلق و او د هغه شپونکي نه چې کوم دی دغه بدکارې ښځې یو بچی پیدا شو چې کله یې بچی پیدا شو هغې واده نه و کړی نو دغه ښځه چې کوم دی د کلي خلکو راونیوله ورته ویل ستا دا بچی د کوم ځای نه راغی ستا خو چې کوم دی واده نشته دی او بچی دی چې کوم دی پیدا شو نو هغې ورته وویلې چې دغه پلانکی ګریجه کې چې دا کوم بزرګ پروت دی نو زما دا بچی چې کوم دی د دې بزرګ نه پیدا دی نو خلک جوریج پسې راغله چې جوریج پسې راغله جوریج رحم الله ته وایي چې ښه کې چې کوم دی د بزرګۍ دعوې کارونه چې کوم دی د بزرګانو کې که دعوې د بزرګۍ کې او کارونه چې کوم دی داسې کې چې دا ګوره دا چې کوم دی ته زمونږ د خلکو سره د زمونږ خویندو میندو سره داسې دغه کې عمل کې دا بچی چې کوم دی هغه تا نه پیدا دی هغه ورته وایي دا تاسو څه کوئ خو خیر جوریج چې کوم دی ډېر زیات دغه کړ ګرجه یې ورله ورانه کړله او ډېر زیات تکلیف یې ورته ورسو جوریج رحمه الله ورته وایي چې داسې وکړئ هغه ماشوم چې کوم دی ما ته حاضر کړئ ما خو دا کار نه دی کړی خو هغه ماشوم ما ته حاضر کړئ هغه ماشوم به په خپله باندې چې کوم دی وینا وکړي چې زما پلار څوک دی ګوره دومره د لوی درجې چې کوم دی هغه بزرګ نو خلک چې کوم دی هغه ماشوم یې راوسته چې کله یې ماشوم راوړه خو د هغې کې د وړوکې ماشوم دی د سوزنۍ ماشوم دی نو جوریج رحمه الله چې کوم دی هغه ماشوم په ځمکه باندې سملو او دا خپله کټه ګوته یې په دې نامه باندې کېښودله او ورته ویل بچی وښیه ته ووایه د چا د نطفې نه ته چې کوم دی هغه پیدا شوې نو هغه ماشوم چې کوم دی په خپله باندې ویلي ویل پلانکې شپونکې زما چې کوم دی هغه پلار دی یعنې د پلانکي شپونکي د نطفې نه چې کوم دی هغه زه پیدا شوې ما نو خلک حیران شول ګوره دومره د لوی درجې والا چې کوم دی هغه بزرګ خو د مور لږه غونته کې چې کوم دی نافرماني کوي الله تبارک وتعالی چې کوم دی په دنیا کې څه شی کړه هماغه د مور خیري وکړو چې ولګېدې الله تبارک وتعالی دنیا کې چې کوم دی هغه د بدنامۍ یو دغه پې ولګاو نو زما عزتمندو چې کله جوریج د هغه ماشوم په دې نامه باندې ګوته
دي نو هغه ماشوم ته وایه بچی د چا د نطفې نه پیدا یې هغه اواز کوي وایي زه د پلانکي شپونکي د نطفې نه پیدا شوی یم یعنې هغه زما پلار دی. نو جریج خلکو ته مخ راواړه وګوره ویل زما ګرجم هسې ورانه کړله چټي په ټټي زما ګرجه ورانه کړله زما عبادت خانه ورانه کړله وګوره دا خو چې کوم دی د دې پلانکي شپونکي نه پیدا دی. نو خلک چې کوم دی بې معافیانې غوښتلې د جریج نه او ورته ویل ستا دا ګرجه به موږ چې کوم دی هغه د سپینو به یې جوړه کړو د دې نه به یې ښایسته چې کوم دی هغه جوړه کړو او ته خفه کېږه مه. هغه ورته ویل نه همغه رنګه ګرجه راله جوړه کړئ زه خفه نه یم خو دا ګناه ستاسو نه وه بلکې دا ګناه چې کوم دی هغه زما خپله وه چې ما مور له چې کوم دی هغه جواب نه ورکړی ما مور ته چې کوم دی د مور فرمانبرداري مې نه وکړې هغه راغلې وه او ما ته یې اوازونه کول ما د هغې فرمانبرداري نه وکړې نو هغې ازار ما پسې ورګېده. الله تبارک وتعالی دنیا کې چې کوم دی هغه زه څه شی کړلم رسوایي راته رادغه کړله. نو لهذا موږ او تاسو ته پکار دي ګوره دا یو لوی بزرګ الله تبارک وتعالی چې کوم دی هغه چې د مور ازار ورپسې شو الله تبارک وتعالی دنیا کې چې کوم دی هغه څه شی کړه رسوا کړه رسوایۍ سره یې مخ کړه. نو موږ او تاسو خو کوم خلک یې موږ او تاسو خو ډېر ګناهګار یو نو چې موږ او تاسو د مور او پلار چې کوم دی چې څومره مو وس کېږي چې موږ او تاسو یې څه شی وکړو احترام یې وکړو ادب یې وکړو او خیر یې دغه رنګه وساتو. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسول الله.